دلته کې ما سره یو وای فای کنیکټ هغې ته ورځمه دغه وای فای به ایکن باندې به کلیک کړمه او دلته کې به دا هوم براډبینډ ووایم. صحیح دا زما وای فای دی. لاندې اډوانس آپشن تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کوئ. ټیک شو. یا لاندې کیو آر کوډ هم شته. دا کیو آر کوډ نه دی په دې به کلیک کوئ. نو دا هغه تصویر دی چې دا ستاسو د وای فای سکینر دی. په دې نه به یو ایمیج والی سیو به کوئ ځان سره بیا به ترې وځئ. ټیک شو. دې نه به وځئ دلته کې ګوګل ته به ورشئ. په ګوګل کې دلته کې یو آپشن دلته کې به ولیکئ زنګ ډیکوډر آنلاین. زنګ ډیکوډر آنلاین. ټیک شو. هغه تصویر چې کوم تاسو اخیستلی وي سیو کړی وي یا سکرین شوټ ترې والی نو هغه به اوس دلته کې زنګ ریکارډر آنلاین کې چې کوم دی موږ هغه ورکوو. نو ګوره دغه دی راواړېد زنګ ډیکوډر آنلاین باندې به کلیک کوئ. ټیک شو. په دې ځای کې نه اوس دغه تصویر چوز فایل دی. چوز فایل کې به تاسو دلته کې اوس هغه تصویر ورواړتوئ. کوم تصویر چې تاسو هلته واغستو دې فایل ته ورشئ. فایل کې نه غره وای فای کې ورکوډ دغه نه ما کاپي کو یا می سیو ایمیج وو او دا و می خېجو. اوس په لږ دی خوا راشئ دا به سبمیټ کوي. ګوره سبمیټ ته ګوره دا به سبمیټ کوي. ټیک شو. اوس ګوره موږ ته د وای فای پاسورډ رالي لاندې دغه دی راوایغسته وای فای او لاندې هوم براډبینډ وی پی ای او لاندې دغه پاسورډ دی. دا پاسورډ تاسو ته نشم ښولی خو دغه پارس ریزلټ دی دا ډبلیو پی ای او لاندې پاسورډ او بیا لاندې. صحیح ده. نو دغه ستاسو چې کوم هغه د وای فای هغه پاسورډ وي نو هغه دقه یې وي. صحیح شو. نو په دې طریقه باندې تاسو د خپل ملګري نه هم د هغې د موبایل نه چې کوم دی وای فای